په دې ویډیو کې به تاسو سره زه د پاکستان د ورلد کپ میچز شریکوم چې د پاکستان ورلد کپ میچز کم ګراوندز کې دي او پاکستان ته څومره ښکلی شیډول میلاو شوی دی، څومره ریلیکس شیډول پاکستان ته میلاو شوی، چونکې دا ریلیکس شیډول انډیا ته هم نه دی میلاو. د انډیا چې کومه میډیا ده ای په دې خبره باندې ډېر زیات پریشان دي چې د انډیا کم د ورلد کپ شیډول دی هغه ډېر زیات بیزی دی او په یو ګراوند باندې د انډیا میچز هم نشته او د پاکستان چې کوم شیډول دی په 2 تاریخ چا سره میچ دی څومره ټریولینګ دی پکې یو ګراوند نه بل ګراوند له څومره مزل کوي دا مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي او دې ویډیو نه پس په تاسو د خپل اندازه وشي چې پاکستان له څومره ریلیکس شیډول میلاو شوی دی. نو راځو ډیر ټایم نه خرابو د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو. باندې میچ چې کوم د پاکستان دغه په 29 تاریخ باندې وارم اپ میچ دی چې دا نیوزیلند سره دی او بیا په 3 اکتوبر استرالیا سره میچ دی. په 6 اکتوبر په 3 بالکل په 6 اکتوبر بیا نیدرلند سره دی او په 10 اکتوبر بیا سریلانکا سره. دا څلور میچز چې کوم دي دوه پریکټس میچز دي او دوه چې کوم د ګروپ سټیج میچز دي دا په حیدرآباد کې دي. په یو ګراوند باندې څلور میچز دي د پاکستان، دوه پریکټس میچز دي او دوه د ګروپ سټیج میچز دي په یو ګراوند باندې. نو دې کې پاکستان ته مطلب خو مکمل د ګراوند اندازه لګیدای شي چې دا ګراوند د بالینګ دی یا د بیټینګ دی، د سپینر د لپاره خده، د فاست بالر د لپاره خده. نو پاکستان ته خو یو دا فائدہ شو جی. بل میچ چې کوم د 14 اکتوبر انډیا سره د نوغې د لپاره پاکستان ټریولینګ کوي احمد آباد سټیډیم له. احمد آباد سټیډیم له تقریبا 876 کیلومتر د حیدرآباد سټیډیم نه لري دی. نو دا په فلایټ کې زی بای روډ باندې باندې انډیا پاکستان ټیم مزل نه کوي، یو ګراوند نه بل ګراوند لچ زی دی په فلایټ کې زی په جهاز کې وځي بای روډ باندې د پاکستان د ټیم مزل په بس مس کې نشته جی. 876 کیلومتر چې کوم دی 2 غنټې اړو 2.5 غنټې لار ده، 2.5 غنټې فلایټ نه پس بیا په 10 اکتوبر چې سریلانکا سره میچ وکړو په 11 اکتوبر باندې بدای احمد آباد سټیډیم لزینو په 13 په 12 او 13 وسره دوه ورځې دي او په 14 بیا انډیا سره میچ ته مطلب پریکټس د لپاره وسره هم خو کافي ټایم شته او په 14 اکتوبر بیا په احمد آباد سټیډیم کې انډیا سره میچ دی جی. انډیا سره میچ کو نه پس بیا بنگلور لزی بنگلور لا احمد آباد نه بنگلور لزی په 20 اکتوبر باندې استرالیا سره میچ دی جی. شپږ ورځې ګیپ ته پکې په 14 تاریخ چې انډیا سره میچ وکینو په 15 تاریخ یا په 16 تاریخ چې بنگلور ته روان شي د احمد آباد نه بنگلور لا 1235 کیلومتر مزل لجی او دا لار به هم دی بای فلایټ وخی تقریبا 3 غنټې اړو لار دي شي 3 غنټې فلایټ ته بیا 20 اکتوبر باندې استرالیا سره میچ ته په بنگلور سټیډیم کې جی. نو خو پریکټس د لپاره ورسره خو ټایم شته دی، خو ریلیکسیشن د لپاره ورسره هم ټایم شته دی. بیا بنگلور نه پس په 23 اکتوبر افغانستان سره میچ چې دا په چینای کې دی جی. په چینای کې دوه میچز دي، یو افغانستان سره دی په 23 اکتوبر او یو په 27 اکتوبر ساوث افریقا سره دی. نو دا ورسره هم ایڈوانټیج دی. بنگلور نه چې چینای ته ځینو 284 کیلومتر لار د یو غنټه کې بای فلایټ دی رسیدي شي و نیمه غنټه کې دی ورسی. نو مطلب دومره لار هم نه ده، خو ریلیکسیشن انوایرنمنت په چینای کې دوه میچ دي، یو د افغانستان خلاف دی او یو د ساوث افریقا خلاف دی جی. چینای نه پس په بیا د کولکتا له کولکتا کې په 31 اکتوبر باندې بنگلاديش سره میچ ته چې کولکتا ته چینای ته زی چینای نه چې کله کولکتا ته ټریولینګ کینو 1678 کیلومتر مزل دی، مطلب پېښور نه چې کراچي لزی تقریبا دومره مزل دی. نو په فلایټ کې چې زی اړو 2.5 غنټې ټریولینګ شو 2.5 غنټو کې بدای په 27 اکتوبر باندې چې میچ وکینو بیا بل میچ سلور ورځې پس دی. نو په 28 اکتوبر باندې بدای روان شي کولکتا له 28 اکتوبر به کولکتا له هم ورسی او بیا 29 باندې پریکټس هم کول شي او په 31 تاریخ بیا بنگلاديش سره میچ ته کولکتا کې. بیا بنگلور کې بل میچ ته په 4 نومبر نیوزیلند سره دای هم 15 ورځې پس میچ ته. نو کولکتا نه چې بنگلور ته ځینو 1560 کیلومتر مزل له 1560 کیلومتر بنگلور د چې د یورسی تقریبا 2 غنټې فلایټ په 3 غنټې اړو واچوا. نو 4 نومبر باندې بیا نیوزیلند سره میچ ته جی. بیا اخرنه میچ کم د پول دی هغه انګلند سره د 11 نومبر دی کې کافي ګیپ ته مطلب 7 ورځې 4 ورځې ګیپ ته پکې. نو بنگلور نه کولکتا له تقریبا 2 غنټې فلایټ ته بنگلور نه به کولکتا له لاړ شي او بل پکې دا فائدہ را کچري دی اتو د کم ګروپ سټیجز میچ جو کې ودی کې پاکستان سوپر 4 لا کوالیفای شو، مطلب سیمی فائنل لا کوالیفای شو. نو د پاکستان سیمی فائنل بم په کولکتا سټیډیم کې وی او سیمی فائنل به په 16 نومبر وی کې چاري کوالیفای شو. نو 11 نه 16 پوری 15 ورځې فرق 15 ورځې ورسره دا هم شته، مطلب سیمی فائنل لم خو مکمل تیاری کول شي او سیمی فائنل په کولکتا سټیډیم کې. نو کولکتا سټیډیم کې د انګلند سره میچ کې دی له پته هم لګي چې دا پیچ دا ګراوند د سپینر د لپاره خده، د فاست بالر د لپاره خده، بیټینګ په
فرست کیږي که سیکنډ په کیږي کم ټایم کې بیټینګ لا ایڈوانټیج دی کم ټایم کې بالینګ ته ایڈوانټیج دی نو سیمی فائنل له هم دغه یو ښه چانس ولا ملاوي دی شو په کولکتا سټیډیم باندې بیا د سیمی فائنل هم دی نو د ویډیو مقصد مې دا چې تاسو سره مې صرف د شیډول جاری کول چې ډیر ریلیکس شیډول ولا ملاو دی ډیر پیسفل شیډول ولا ملاو دی په دې شیډول کې د ښه ایزیلی سیمی فائنل لا کوالیفای کولای شي او چې میچ جو ګټي د اپډیټس د شیډول حواله سره ډیر زیات مننه والسلام